लिसान, लजीजुल बयान, शमशेर बियान, हज़रत मौलाना मुफ्ती फजल गफूर से दामत बरकत होता कि हम और ताजुता मुखातब शी। Audionic, the sound master. Line name. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت بي فلا رسول بعدي ولا نبي. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ये फैसला है अपना यही बात है आखिर, ये फैसला है अपना यही बात है आखिर, है खत्म नबूवत के लिए जान भी हाजिर। गरबार भी औलाद भी सरकार पे कुर्बान, घर बार भी औलाद भी सरकार पे कुर्बान, उस जात पे कुर्बान है हर एक मुसलमान। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ व शौक़ मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुहतरम मुकर्रम सदर महफल मेज़बान मुकर्रम हज़रत मौलाना खलीफतुल्लाह साहिब, मुहतरम जनाब शाह नवाब बाचा, ज़मुन द बलूचिस्तान ना पदे मजलिस के शिरकत कौन की तशरीफ औरी कौन की हाफिज अब्दुल बाकी साहिब सदर मलगरी दालमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िम्मेदार हज़रात और द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक पैश को मोहब्बत की दिलता तशरीफ रउन को डेरो मुआज़्ज़ज़ व मुसलमानान रोड़ो ज़दतुल नवरांदी द अल्लाह रब्बुल आलमीन शुक्र अदा कौन जमा समेत पदे महफिल के मौजूद हर मुसलमान ता अल्लाह रब्बुल आलमीन दजवंद योसो हिस्सिया योसो गड़े द खत्म नबूवत पर पहरेदारी की नसीब करे टूल व अल्हम्दुलिल्लाह। दादा अल्लाह तरफ है इंतखाब दे लकसरंगी चे दे फौज जर्नल द अहम मोर्चे दफारा द स्क्वाड इंतखाब पखला बांधी की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम द खत्म नबूवत द अहम मोर्चे द चौकीदारे और द पहरेदारे दफारा द अफराद इंतखाब पखला बांधी फरमाई।
او دا مهنت د ختم نبوت د تحفظ دې دپاره الله رب العالمین د ابوبکر صدیق رضی الله عنه غوندې هستی منتخب کړی د ټولو نه اولنی لښکر د ختم نبوت د تحفظ دپاره په مسجد نبوي شریف کې په منبر رسول صلی الله علیه وسلم باندې ولاړ سیدنا ابوبکر صدیق تشریف کړی چې کله د مسیلمة الکذاب په شکل کې یو سړي دعوه وکړله وی زه نبي یم او د دواړو جهانو سردار مبارک ته یې خط راغلی د کومو استازو په لاس باندې چې خط رالیږلی و نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله هغه استازي مخامخ شو نو د دواړو جهانو سردار مبارک ته خط ورکو. خط چې کله نبی علیه السلام ولوستلو نو په هغې کې لیکلي وو چې دا د مسیلمة الکذاب د طرف نه هغه مسیلمه کوم چې رسول الیمامه چې دا د یمامې پیغمبر دی استغفر الله العظیم نبی علیه الصلاة والسلام ته یې لیکلي وو دا ځمکه نیمه ستا ده او نیمه زما ده تقسیم به کوو یوازې به ته په دې ځمکه باندې حکمران نه یې تا سره نبوت دی ما سره نبوت دی استغفر الله. نبی علیه الصلاة والسلام هغې استازو ته وفرمایل چې کو د سفیر قتل جایز وی نو تاسو به دلته ما وژلي وو ځکه تاسو په ختم نبوت حمله آور دي د سفیر قتل په اسلام کې روانه ده. څه ورځې بعد دا مسیلمة الکذاب په خپله باندې د خپل یو وفد سره راغی مدینې طیبې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دقه موقع باندې حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه موجود وو. د دواړو جهانو د سردار مبارک په لاسو مبارکو کې د کجوري یوه لښته نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د دې دروغجن مدعي نبوت مسیلمه خواته ودرېدلو. دا مسیلمه ورته وایي وی ان جعل لي محمد الامر تبعته کو نبی علیه الصلاة والسلام مال په دې خپل نبوت کې او په دې خپل حکومت کې ایساره کړي نو ملګرتیا یې کوم او کو نه راکوي بیا به زه مقابله کوم او دشمني به ورسره کوم. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي چې حکومت زمانه ته غواړي او دعوت دا لري چې دا ځمکه نیمه زما ده او نیمه ستا ده. فرمایي ورته ان الارض لله ځمکه نه زما ده او نه ستا ده دا ستا دعوه غلطه ده ځمکه د الله ده یورثها من یشاء من عباده او الله رب العالمین چې چاته هم د دې ځمکې حکومت ورکړي دا د الله خوښه ده. ما ته د مدینې طیبې حکومت الله راکړی دی ما ته الله نبوت راکړی دی ولن اعص امر الله فیک او ستا په بابت کې زه د الله د حکم نافرمانی نشم کولی. حکومت خو لویه خبره ده نبوت خو لویه خبره ده خو دا چوکه او دا لښته رانه غواړي دا درته هم نقل کومه. او بیا ورته فرمایي وی لئن ادبرت لیعقرنک الله ته به واپس یمامې ته ځې او که نه دلته خو د میلمه په حیثیت راغلی او شریعت د میلمه د احترام درس ورکوي نور درته څه نه وایمه یمامې ته به ځې او که به نه ځې هلته به الله زما د امت د غازیانو په لاس باندې ورولي ځکه دا د غازی نبی غازی امت دی دا د مجاهد نبی مجاهد امت دی د دې امت نبی مجاهد وو په دې امت کې به د مجاهدینو یو نه یو جماعت هر وخت ولاړ وي د الله د دین د پهردارۍ دپاره نو ته به زما د زمرو په لاس ورځې کو به نه ورځې ته به یمامې ته واپس ځې او کو به نه ځې. او بیا ورته فرمایي وهذا ثابت یجیبک عني باقي خبرې در سره زه نه کوم دا حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه به درته باقي تفصیل بیانوي. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي
وإني لأريد فيك ما أريد ستا په حق کې ما ته الله رب العالمین په خوب کې یو کیفیت ښودلی دی ما په خپلو دواړو لاسو باندې دوه د سرو زرو بنګړي لیدلي دي نبي علیه السلام ورته فرمایي دا د صحیح مسلم شریف روایت دی او ما ته الله رب العالمین په خوب کې حکم وکړو چې دې دوو بنګړو له پوکې ورکړه اوحي الی ان انفخهما دې دواړو له پوکې ورکړه فنفختهما دې دواړو بنګړو له ما پوکې ورکړو فطارا هغه په هوا کې هغه دواړه بنګړي والوتل فرمایي وی ما دا خپل خوب تعبیر وکړو فاولتهما کذابین ما د خپل خوب تعبیر په خپل باندې وکړو د نارینه د پاره د سرو زرو بنګړې استعمالول حرام دي نو د نبی په لاس باندې خو د سرو زرو بنګړې استعمالېدل دا خو نشي کېدلی معلومیږي دا دوه داسې دروغجن براپاسي او د هغې نبوت به داسې حرام او ناجایز وي لکه د نبي په لاس باندې چې دوه بنګړي دا پلاسېدل دا حرام دي او بیا ورته فرمایي چې یو به پکې د صنعا د هغې وي او دویم به پکې د یمامې وي هغه یمامې والا مسیلمه ته یې نبي علیه السلام مبارک دا حدیث مبارک بیان کو مسیلمة الکذاب واپس لاړ شو ډیرو خلقو د ده په نبوت باندې د مسیلمه په نبوت باندې ایمان راوړ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نږدو ورځو کې د دنیا نه رحلت وکړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لښکر تشکیل کو د حضرت عکرمه رضی الله عنه په قیادت کې چې لاړ شي او دا چا چې د نبی علیه السلام نه وروسته د نبوت دعوه کړې دا فتنه ختم کړي د دې خلاف جهاد وکړي حضرت عکرمه رضی الله عنه چې لاړ شو ملګري یې کم وو د مسیلمه فوجونه پسې واو ملګري شهیدان شو حضرت عکرمه رضی الله عنه په مشکله باندې را ووتلو واپس چې کله راځي په لاره را روان دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه امیر المؤمنین دی نو پته ورته لګي چې حضرت عکرمه رضی الله عنه را روان دی نو فرمایي ورته وی عکرمه مدینې ته مه راځه مدینې ته چې راځې نو په روزه مبارکه به سلام پیش کړي که نه نو چې د ختم نبوت چوکیداري او پهرداري د کامیابه شوي نه وي او دا فتنه د دې جرړې دې نه وباسلي په کومو سترګو به مدینې طیبې ته راځي لار کې انتظار وکړه حضرت شرحبیل سره د لښکر نه درلېږم حضرت شرحبیل رضی الله عنه لاړ شو هغې هم د ملګرو د کموالي د وجې نه او د مسیلمه د فوجونو د لښکرو د ډیروالي د وجې نه ظاهري او عارضي شکست سره مخامخ شو نو حضرت شرحبیل را روان شو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته پیغام ولېږلو مه راځه مدینې ته او په خپله مسجد نبوي شریف کې منبر رسول صلی الله علیه وسلم ته ور وختلو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه اهل مدینه ته آواز وکړو یا اهل المدینه ای د مدینې خلقو والله لا يدع فيكم رجل ولا امرأة لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى إلا خرج زما دې په الله قسم ای اهل مدینه الته د یمامې په میدان کې د ختم نبوت معرکه شروع ده او تاسو آرام سره کورونه کې خوبونه کوئ ما ته اجازت راکوئ زه د ټولو نه په فرنټ لاین باندې په دغه جهاد کې شرکت ته تیار یم چې کوم اکابر صحابه کرامو هغوی منع کو امیر المؤمنین تاسو به نه ځئ مونږ به ځو نو امیر المؤمنین اعلان وکړو چې کو وړوکی دی او کو لوی دی کو نارینه دی او کو زنانه ده او کو ځوان دی او کو بوډا دی ټول به د ختم نبوت د دفاع دپاره د یمامي میدان ته راځي سیف من سیوف الله د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه انتخاب وشو د ختم نبوت د هغې مسلح جهاد او د هغې د مسلح قتال دپاره اولنی سپاه سالار د ختم نبوت د لښکر د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه هغه مقرر شو چې هر کله دوی لاړل مسیلمه پی در پی په هغه باندې حملې شروع کړلې هغه یې په قلا کې دننه محصور کو یو صحابي دی حضرت زید رضی الله عنه هغه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته وایي صاحبه که ما ته اجازت راکې زه دې قلا ته وراوړم ما ته اندر پایې ولګوه دې دیوال ته زه وراوړم او دا د قلعې دا ګیټ درته زه د دننې نه کولاومه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ورته فرمایي
ډیر د خطرې خبره ده. هغه ورته وایي د ختم نبوت په دفاع کې کو زما شهادت الله رب العالمین نصیب کړی د ما لپاره ډېره لویه د خوشبختۍ او د خوشقسمتۍ خبره ده. اندر پایه ورته ولګوله او چې څرنګې هغه صحابي دیوال ته ور وختلو هغې د هغې طرف نه په یو نیزه باندې وویشتلو او دا یوه اوږه ترېنه کټ شوله او د هغې باوجود هغه صحابي لاندې قلا ته ورټوپ کو او لاړ او د هغې دروازې هغه زنځیر یې پرانستلو. صحابه کرامو ته یې لاره جوړه کړله. خالد ابن ولید رضی الله عنه چې څرنګې قلا ته رادننه شو ړندې ګزارې په دې دروغجن مدعي د نبوت مسیلمة الکذاب باندې وکړو. دې ته نه پشا شو، ګزار خطا لاړ شو. په دغه ځای کې یو بل صحابي موجود دی. د هغه صحابي دی کوم صحابي چې حضرت حمزه رضی الله عنه په احد کې شهید کړی و او دی په هغه وخت کې لا مسلمان شوی نه و. د په زړه کې دا عزم کړی و ما نبي علیه السلام ډېر خفه کړی دی، خوږ تره مې ورله شهید کړی دی. هغه راپاسي او وایي زه چې کفاره ادا کوم او نبي علیه السلام خوشحاله وم، هغه به زه په دې صورت کې خوشحاله وم چې نن به دا دروغجن مدعي د نبوت مرداره وم. نیزه یې اوچته کړله، مسیلمة الکذاب یې پرې وویشتلو، پورې راپورې ترېنه وباسله او بیا ورله د سینې د پاسه وسلم دشمن یې تا د هغه په سینه ګزار کړی دی، نن ما کفاره ادا کړله د امت د طرف نه او ستا په سینه باندې مې ګزار وکړو. او دغه د ختم نبوت پهرداري الله رب العالمین صحابه کرامو ته نصیب کړله. د اسلام په ټولو جهادونو کې 291 مسلمانان شهیدان شوي دي او دا تاریخ لیکلی دي چې د یمامې د ختم نبوت په یو جهاد کې 12,000 مسلمانان شهیدان شوي دي چې په هغې کې زما محترم ورونو 900 په هغې کې حافظان و د قرآن حکیم او یا کسان په هغې کې بدریین صحابه وو. هغې د یمامې د جهاد نه وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه قراء صحابه ته ووي چې قرآن کریم دا تتر بتر په کاغذونو لیکلی شوی دی، په اډوکو لیکلی شوی دی، په پوستکو لیکلی شوی دی، په پاڼو لیکلی شوی دی. زمونږ 900 حافظان او قاریان صحابه دا په یمامې د ختم نبوت په دفاع کې شهیدان شو. لہذا تاسو اوس د قرآن کریم د راجمع کولو د هغې ترتیب وکئ. هغې نه وروستو امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د قرآن کریم د جمع د تدوین د ترتیب د هغې انتظام او انصرام یې وکړو. زما محترم ورونو دا عرض مې تاسو ته صرف د دې دپاره کو دا هغه اهم محنت دی د کوم اهم محنت ترغیب چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله باندې ورکړی دی. او دا دومره لوی اهم محنت دی چې په سن 1926 کې بهاولپور کې یو واقعه راغله. عایشه نومې یو زنانه ده، د مولوي خدابخش لور ده. دا یو سړي ته په نکاح شوې ده، په یو سړي باندې واده ده. هغه سړی قادیانی شو. دا ښځه راله خپل پلار ته وایي دا جي زما خاوند قادیانی شو. پلار یې ورته وایي قادیانی ازروی اسلام دا مسلمان نه دی، ازروی شریعت دا د اسلام د دایرې نه خارج دی. قادیانی هغې سړي ته ویل کېږي څوک چې مرزا غلام احمد قادیانی ته خپل نبي او خپل پیغمبر وایي. د نبوت دروازه الله رب العالمین په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ختمه کړې ده. نبی علیه السلام خاتم النبیین دی. خاتم مهر ته ویل کېږي، کام کې لګئی. د مهر مطلب دا وي چې د دې نه وروسته نور لیکل نشته دی، لیکل په دې ځای ختم شو. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وایي زما د ختم نبوت مثال داسې دی لکه یو سړي ښکلی بلډینګ جوړ کړی وي، محل یې تیار کړی وي، خلق د هغې د نندارې دپاره راځي. فجعل الناس یطوفون منه، خلق د هغې نه ډېر چاپېره تاویږي. ډېر ښایسته کور یې جوړ کړی وي خو صرف د یوې خښتې ځای پکې خالي وي، دا سورې پکې ډېر بد ښکارېږي. څوک چې راشي د دې کور د دې محل نه ډېر متاثره شي فلانکي ډېر ښکلی بلډینګ جوړ کړی دی، خو دا یو خښته د دې دا ځای پکې خالي پروت دی. نبی علیه السلام مبارک فرمایي الله د انبیاء کرامو یو ښکلی محل نبوت ساز کړی و، خو چې لازم هم راغلی هغه محل نیمګړی و. فانا تلک اللبنه
زه هغه یوه خښته یمه کوم چې په محل نبوت کې پکار وه او زه اخري خښته یمه چې کله زما نبوت وشو محل نبوت مکمل شو ښایست مکمل شو ضرورت یې هم مکمل شو دین وروستو په دې کې د بلې خښتې د کېښودلو ځای پاتې نه شو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نبوت په ما باندې ختم دی زما نه وروستو بل رسول او بل نبی نشته دی هر چا چې دعوه د نبوت وکړله د سړی دروغجن دی د سړی رښتونی نه دی مرزا غلام قادیاني د هغه بدبخته ملعون انسان دی چې کله د انګریز خلاف دلته جهاد شروع و مجاهدینو د دې خاورې د حریت او د ازادۍ لپاره د فرنګي خلاف جهادونه کول د سوات مسلمانانو پکې برخه اخیستلې د مجاهدینو شانه بشانه یې د فرنګیانو خلاف جهاد کاو د سوات ډیره لویه قافله د سیدو باباجي صاحب رحمت الله علیه په قیادت کې بنیر پر راغلی وه او هلته یې په سن 1863 کې لوی جهاد کړی د امبیلې په مقام باندې جهاد امبیله ورته ویل کېږي په کوم جهاد کې چې سپر پاور برطانیه چې درې بر اعظمونه د خپلو قدمونو د پنجو د لاندې راوستي وو په دریو بر اعظمونو باندې حکومت کو ګریټ برټن به یې ځان ته وي عظیم سلطنت برطانیه چې د برطانیې په سلطنت کې به نور راختو هم او نور به پرېوتو هم په دریو بر اعظمو باندې محیط د هغې سلطنت په یو حکومت کې او په یو ریاست کې په یو محاذ او مورچه باندې دومره سخت مزاحمت هغوی ته چا نه دی کړی څومره سخت مزاحمت چې د یوسفزیو د پښتنو د بنیر او د دیر او د سوات مسلمانانو د امبیلې په مقام باندې کړی دی کاش زموږ ځوانان نن د خپلو مشرانو د تاریخ نه بې خبره دي دریو میاشتو پورې یې فرنګي افواج د امبیلې په مقام باندې رکاو کړي دا یې ودرولي وو هغوی پیشقدمي نه شوه کولی او بالاخر چې کوم جهاد وشو نو په هغې کې 7,000 برطانوي افواج دا یې په تابوتونو کې د دې ځای نه د هغوی لاشونه ور واچول او برطانیې ته یې په تحفه کې ور ولېږل دا د زمرو خاوره ده زه نه وایم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایلی دي خراسان کنانة الله دی خراسان د الله د دین د زمرو پنډغالی دی چې په هر ځای کې د دین محنت ناکامه شي د خراسان زمري به راپاشي او د الله د دین مرسته به کوي او د دې ځای نه به الله رب العالمین دین غالب کوي او حاکم کوي هغه د الله رب العالمین د زمرو پنډغالی چې د امبیلې په مقام باندې په خپله باندې فل جرنیل د برطانیې جنرال چیمبرلین د دې ځای نه هغه زخمي شو لاړ شو 7,000 تابوتونه د فرنګي افواجو چې کله برطانیې ته ورسېدل وایسرای هند ته په هغه وخت د زړه دوره راغله چې دا څومره سخت قوم دی دا څومره لویه صدمه یې راته راکړه 7,000 فوجونه خو زما په بنګال کې چېرته نه دي مړه 7,000 فوجونه دا خو چېرته زما د ایشیا د یورپ او د افریقې د هغې په دا لویو لویو قومونو کې چېرته زما نه دومره تاوان چا نه دی کړی کاش زموږ ځوانانو ته خپل تاریخ معلوم وی ارتغل باندې فخر کوي ما وی د یوسفزو ځوانانو د خپلو نیکانو میړانې وګورئ 100 ارتغله به د یو پښتون یوسفزي مجاهد په خاورو کې لګې کما داسې لوی لوی زمري تېر شوي دي دا د چکدرې جهاد ګورئ په 1898 کې چې کوم جهاد شوی دی چې وینسټن چرچل په خپله براه راست د کوم جنګ کوله تاریخ لیکلی دي هغې به دومره انټرسټ نه ساتلو چې په دریو براعظمو د سړي حکومت وي نه سوات او بنیر او دیر غوندې علاقې پکې څه ښکارېږي زما محترم ورونو دا جهادونه چې کله د هغې خلاف کېدل نو هغه وخت کې برطانوي
افواج او برطانوي حکومت دا فیصله وکړه دی مسلمانانو کې داسې یو دروغجن مولا پیدا کول پکار دی چې هغه د پیغمبري دعوه وکړي او وروسته ووایي چې ما ته وحي راغلی دا جهاد منسوخ شوی دی او د فرنګیانو حکومت منل لازم شوي دي دا زه نه وایم دا خبره زه د ځان نه کوم دا فرنګیانو لیکلي دي د تاریخ هغوی لیکلی دی The Arrival of British Empire at India په نوم باندې یو رپورټ دی او دا رپورټ ما په خپله په لندن کې چې کوم انډیا آفیس لایبرري د هلته ما دا پړاو کړی دی په هغې کې لیکلي دي وایي موږ د دریو مولیانو انټرویو وکړله د کمشنر ملتان په سربراهۍ کې او په هغه دریو کې یو سړی هغه د مرزا غلام مرتضی زوی و چې د چا نوم مرزا غلام احمد و پلار یې زموږ وفادار و ځکه پلار یې د 1857 په غدر او په مفسده کې موږ چې ورته د 1857 جهاد وایو د امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه د حافظ زامن شهید رحمت الله علیه د هغې مجاهدین اسلام په مقابله کې د دې مرزا غلام قادیاني پلار مرزا غلام مرتضی انګریزانو له د کومک دپاره 50 اسونه 50 شهسواران او ورسره 50 تورې او ډالونه دا د انګریز د ملګرتیا دپاره د مجاهدینو خلاف لیږلي وو وی موږ د مرزا غلام انتخاب په دې وجه وکړو چې پلار یې زموږ غلام و نیکه یې زموږ د جنرال نیکلسن سره په فوج کې پاتې ډېر وفادار و لہذا دا خاندان خلفن او سلفن زمون وفادار وو مونږ د دې مولا انتخاب وکړو او دا مرزا غلام قادیانی دا هغوی منتخب کو چې طالب مونږ پبلیسټي کوو او طالب مونږ د خپل پرنټینګ پریس نه اخبار شایع کوو رسالې به درته شایع کوو ستا مکتوبات به مونږ شایع کوو ستا تصنیفات به مونږ شایع کوو مسلمانانو کې به خورو یو لمحه به پتا راولو چې د عالم د داعی او د مبلغ نه وروسته به تا ته مونږ خپل عیسایي علما مخامخ کو او هغې ته به مونږ ووایو چې تاسو به د ده د وړاندې شکست وخورئ هغې به خود ساخته ته ور شکست خورده شي په دې علاقه کې به خبره خوره شي چې یو کافر ملا راوتی دی او عیسایي مناظرینو له شکست ورکړلو ستا به نور هم پبلیسټي وشي ته به مناظر اسلام جوړ شي دې نه وروستو به ته مجدد اسلام جوړ شي دې نه وروستو به ته وایې چې زه خو مسیح موعود یما هغه د عیسی علیه السلام انتظار چې تاسو کوو هغه زه یما هغې نه وروستو به ته وایې چې ما ته د نبي علیه السلام د نبوت سوری میلاو شوی دی ذلي نبي به دعوه به وکړي او هغې نه وروستو به ته وایې چې زه د نبي علیه السلام قایم مقام راغلی یم بروزي نبي دعوه به وکړي او بیا د هغې نه وروستو اخرنۍ مرحله به دا وي چې ته به دعوه کې چې زه عین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غوندې نبي الله را لېږلی یم هغه د 1880 نه شروع شوی سفر 1901 باندې تامیږي او د هغې شیډول مطابق په 1901 کې دا ملعون انسان دعوه کوي وایي زه خو نبي یم زه پیغمبر یم او زما خبرې داسې دي لکه د نبي علیه السلام حدیث او ما ته هم وحي کېږي او زما بیبیانې داسې دي لکه د نبي علیه السلام ازواج مطهرات او ما باندې ایمان راوړونکي داسې دي لکه د نبي علیه السلام صحابه او چا چې اول ایمان راوړو او ما سره څنګ په څنګ ودرېدل هغه داسې دي لکه 313 بدریین صحابه او بیا د هغې 313 فهرست جوړوي د هغې لست جوړوي او دا ملعون انسان وایي وایي زه چې په کوم قادیان کې پیدا یم هغه قادیان دومره مقدس دی لکه مکه مکرمه چې مقدسه ده او زه چې کوم ربوې ته او چینی ته چناب نگر پنجاب ته چې ما هجرت کړی دی زما دارالهجرت دومره مقدس دی لکه د نبي علیه السلام دارالهجرت مدینه طیبه چې مقدسه ده نبي علیه السلام په مدینه طیبه کې جنت البقیع جوړ کړی دی ما دلته په خپل دارالهجرت چناب نگر کې ما دلته بهشتي قبرستان جوړ کړی دی العیاذ بالله وایي زما رشتہ دار او زما د خاندان خلق داسې مقدس دي لکه د نبی علیه السلام د کور اهل بیت اطهار چې څرنګه مقدس دي او دې ملعون او لعین انسان د دې ټولو دعوونه وروسته په 1903 کې دعوه وکړله وی ما ته الله وحي راولېږله چې د جهاد حکم منسوخ شو جهاد نور نشته دی
او دا وحی راته الله راولېږله چې د انګریزانو حکومت منل فرض دي، د انګریز خلاف د ازادۍ आवाज پورته کول دا حرام دي. هغه مقاصد طرف ته امت بو وصلو او بیا یې وی جو جو میرا خلق اثر بڑھتا چلا جائے گا، امت سے جہاد کا تصور ختم ہوتا جائے گا. ما ورته پلیت انسانا ملعون انسانا زما د مدینه جانان پیشنګوئی ورکړی دا چې زما په امت کې به په هر یو زمانه کې د عالم کفر خلاف بر سر بیکار د مجاهدین یو جماعت موجود دی. الحمدلله ننوم هغه جماعت د حماس د مجاهدینو په شکل کې د اسرائیل او د امریکای د کفر مخې ته ولاړ دی. سلام پیش کوما لوی لوی سلطنتونه او لوی لوی حکومتونه د اسرائیل د خوف او د رعب او د دبدبې د وجنه په ګوټ باندې ننوتل، په اوږو باندې ورته لوی لوی پیتې لګېدلې دي، لوی لوی سکارونه ورته لګېدلې دي، لوی لوی د 57 اسلامي ملکونو جرنیلان دي، د 57 ملکونو جرنیلان چې رايوځي کې والله العظیم کو د ابو عبیده مجاهدین حماس د مشر په یو نوک باندې و. دا دین به الله ژوندی ساتي، دی له الله رب العالمین د پهردارانو د چوکیدارانو انتخاب کوي. دا میندې بوري نه دي، دا میندې شنډې نه دي، د میندو کې به الله رب العالمین داسې میندې پیدا کوي د چانه چې به مجاهدین پیدا کیږي، د دین اسلام وفادار به پیدا کیږي. زما محترم ورونو، نن چې د فلسطین په خاوره باندې د اسرائیل سره کوم جهاد شروع دی، ستاسو په علم کې راولما چې د اسرائیل په فوج کې 6,000 قادیانیان رضاکار هم برتی دي. نن د برتانیین د قادیانیانو وفد زی او اسرائیل ته د حمایت تسلی ورکړي. والحمدلله یو محاذ مونږ هم نه دی پرېښی ورته، هغې کې اسرائیل له تسلی ورکړله، خپلو خلقو له یې حوصله ورکړله. مونږ د دې ځای نه د خپلو علماو وفد قطر ته ورولېږلو او د حماس مجاهدینو له متسلي ورکړله چې د پاکستان مسلمانان دا د فلسطین سره ولاړ دي، دا د مسجد اقصا سره ولاړ دي. مسجد اقصا تا به مونږ یوازې نه پرېږدو، زمونږ زړونه در سره دي، زمونږ په ناسته او پاسته کې د فلسطین او د غزې د مسلمانانو سوچ او فکر دی. مونږ چېرته یو وخت هم فکر نه خالي کېږي، یو بیان او یو تقریر او یو تحریر دعا چې کوو هغه وخت پورې لاس واپس کول راله مزه نه راکړي چې تر څو پورې د غزې مسلمانانو دپاره دعا نه یې غوښتلي. مونږ په لاسو کې دغه اختیار دی، مونږ د دې ځای نه روپۍ راغونډې کړلې او الحمدلله د کروڑونو نه سلام پیش کوم د سوات خاورې ته صد پاسه 1 کروڑ روپۍ د سوات نه او تقریبا 1 کروڑ روپۍ د بنیر نه الحمدلله د فلسطین دغه مظلوم اولس لپاره مونږ لېږلي دي. الحمدلله زما محترم ورونو، دا جنگ دی، دا به روان وي د اسلام او د کفر جنگ دی. مونږ خپل غاړه خلاصو، مونږ نن د دې دومره علماو په موجودګۍ کې دا د الله د ځمکه او د اسمان او دا کاڼي بوټي ګواه کوو. مونږ په دې وخت کې د فلسطین د مظلومه ملت سره او د مظلومه اولس سره ولاړ یو. مونږ د هغې سره د یکجهتۍ اظهار کوو، اظهار مونږ وایو ربه الله ته ګواه شه، الله رب العالمین مونږ لاس کې نور وس نشته دی، زمونږ په لاس کې هم دقه وس و، مالي مدد مو ورولېږلو، دلته لګیا یو مسلمانانو کې بیداري پیدا کوو. حاکمان مو بزدله دي، مونږ حاکمان کړي، چلته مو په ګریوان کې دا سوچ ونه کو چې ډېر لوی مجرمان دي دا حاکمان. نن دوی په فلسطین او په بیت المقدس باندې ولې خاموش دي؟ پته درته شته کو نن بیت المقدس د مسلمان د لاس نه لاړ شو، الله دې هغه ورځ را نه ولي چې کعبة الله هم د مسلمانانو د لاس نه لاړه شي. ولې مسجد اقصا بیت المقدس دا قبله اول نه ده. نن د فلسطین د بیت المقدس پر شکوه منارې د امت اسلام په نوم باندې پیغام را لیږي. ما نه پیژنئ، زه ستاسو مسجد اقصا یم، زما ذکر قرآن کې الله کړی دی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. زه هغه مسجد اقصا یم
کوم ځای کې چې رسول الله مبارک خپل قدم مبارک کېښودل، تاسو له د خپل پیغمبر د قدمونو د هغې پاکو خاورو نه حیا نه درځي؟ په هغې پاکې خاوره باندې چې رسول الله مبارک پې قدم کېښودل او نن پې پلیت یهودیان ګرځي. تاسو چې ننګ نه راځي، تاسو په ما ننګ نه شئ کولی، تاسو به سبا د کعبة الله نه هم لاس ووینځئ چې سعودي عرب پوه شه او کار یې پوه شه، نن وایه فلسطین پوه شه او کار یې پوه شه. دا زمونږ او ستاسو اجتماعي خاموشي رونو دا د الله عذاب ته دعوت ورکول. ابله ورځ یو مشر سپین ږیری د خپل کور ټول خلک کې شهیدان پراته دي، راغی ودرېد ورته: ایها الشهداء بلغوا عنا نبینا صلی الله علیه وسلم ان امتك قد ترکتنا. ستا امت مونږ یوازې تنې تنها پرېښو. نبي علیه الصلاة والسلام ته د شهداو پیغام ورسوه، مدینې ته خبر ورکړ چې فلسطین او غزه ماشومان بچي د هغوی په غېږ کې د اخیستلو څوک نشته دی. 2 اربه مسلمانانو ترنه مخ ورواړو، 57 اسلامي ملکونو ترنه مخونه ورواړو، 50 لاک اباو ریګولر آرمی د مسلمانانو سره ده او د 5 لاک اسرائیلي فوج د مقابلې لپاره زمون سره مرسته نشي کولی. غیر چاپیره ټول مسلمان دی، راځي مصر مسلمان دی، اردن مسلمان دی، لبنان مسلمان دی، شام مسلمان دی، یمن مسلمان دی، سعودي مسلمان دی، آس پاس غیر چاپیره څلور واړو اطرافو ته مسلمانان پاتې کیږي. هغه مسلمانانو هم د سکلو اوبه د غزې په مسلمانانو باندې بندي کړي. ګیله به د چا نه کوم؟ الله رب العالمین دی زموږ د دغه مظلومو مسلمانانو حمایت او نصرت په خپل قدرت کامله سره وفرمایي. موږ وس نه کېږي، موږ د دې ځای نه هم دقه کولی شو چې داسې کوو او لګیا یو. الله دې هغه وخت راولي د پاکستان حاکم یو نر مجاهد جوړ شي چې هغه د پاکستان دا غزالي، دا غزنوي او دا ابدالي دا لوی لوی بیلسټک میزایلې دا د یو بر اعظم نه بل بر اعظم ویشتونکي میزایل چې دا د بیت المقدس د تحفظ لپاره استعمال نه شي، دا به د وایټ هاوس د تحفظ لپاره استعمالوي، دا به د برطانیې د تحفظ لپاره استعمالوي. دغه وخت دی پاکستان چې یو سره سترګه قدر وښودله، یاد ساتئ دومره بزدله دي هغه خلک، هغه به ټول په ټوله په شا شوي وي. انټرنیشنل رینکینګ کې د دنیا د ټولو نه په 200 ریاستونو کې بهترین دفاعي قوت 9 نمبر کې پاکستان دی. الله دې لري، الله دې همدغه شانتې تکړه او توانا لري. توره د خالد د خلاص د خالد غواړي، یو خالد ابن ولید پکار دی د پاکستان د حاکمیت دپاره چې الله رب العالمین د هغه د لاسه د امت اسلام مرسته او حمایت دا الله امت مسلمه ته نصیب فرمایي. زما محترم ورونو، دا سفر دی دا به جاري وي. نو علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه خبره باندې خپله خبره خلاصوم. هغه وخت کې یو زنانه عدالت ته لاړه او هغې ووی په عدالت کې زما خاوند قادیانی شو او قادیانی از روی شریعت غیر مسلمه دی، لہذا جج صاحب د زما نکاح فسخ کی، تنسیخ نکاح مقدمه دایره کړه. جج صاحب دلایل وغوښتل، تاسو ته چا ویلي چې قادیانی غیر مسلمه دی؟ د بهاولپور ټولو علماو مشوره وکړله چې حضرت علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه به زمونږ د ټول هندوستاني علماو د طرف نه د دغې جج صاحب مخې ته چې د هغه نوم محمد اکبر د هغه مخې ته به د ختم نبوت دا مقدمه دا به علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لړاو کړي. علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته د بهاولپور نه مولوي محمد صادق ګوټ وي، هغه راته تارې راته وکړو په هغه وخت کې ټیلیګرام او په هغې باندې ما ته ووي چې حضرت مونږ د یو مقدمې لپاره ستاسو انتخاب کړی دی. مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي چې ډېر سخت بیمار و، ما ته د حج سفر مخې ته را روان
او ډاکټر راته ویلي چې ستا خوني بواسیر ته به سفر بالکل نه کې او قریب وه چې د خوني بواسیر د وجې نه ما ته مرګ راغلی دی دې وجې نه زه په بستر باندې وم چې کله راته دا ټیلیګرام وشو ما په زړه کې سوچ وکړو چې انور شاه زندگی خو دې ټوله اسې دقه شانتې تېره شوله راشه دقه دا ختم نبوت دے پہرداری دپارا لاڑشا میں نے اپنی پوری زندگی پر نظر دوڑائی مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس کو روز محشر میں اللہ کے سامنے رکھ سکوں میں نے فیصلہ کر لیا بس ابھی ختم نبوت کی پہرداری کی خاطر شاید اللہ معاف فرمائے گا میں نکل گیا اپنے گھر سے لاره باندې زما تکلیف وو ما په دې ځل کې دا مقرر کړی و چې کو د ختم نبوت په پهردارۍ کې ما ته مرګ راغی د دې نه بهترین شهادت بل نشته زه لاړم او هلته مو د جج مخې ته هغه قادیانی مناظر راغلی او بیرسټر و او د هغه مخې ته مې هغه خپل دلایل پیش کړل چې څوک نبي علیه السلام آخري پیغمبر نه مني ازروی شریعت دا سړی خارج دی د دایره اسلام نه لہذا مرزا غلام قادیانی او د هغه پیروکار د هغې د اسلام سره د شریعت سره هیڅ وابستګي او تعلق نشته دی ځکه هغې نبي علیه السلام خاتم النبیین نه مني او بیا مې هغه خپلو ملګرو ته ووي چې مقدمه خو به چلیږي او دلته خو د دې عدالت خپل څه اصول دي او خپل څه ضروریات دي هغه به دې خامخا پوره کوي خو زه ژوندی وم او دا د مقدمه مونږ وګټله ما له به کور ته مبارکي راوړئ او که زه د دنیا نه رخصت شوی وم نو د انورشاه کشمیري په قبر به حاضري وکئ او ما له به مبارکي راکئ هغه مقدمه کې الله رب العالمین مسلمانانو ته فتح نصیب کړه او د علامه انورشاه کشمیري رحمت الله علیه د دنیا نه رحلت کړی و د علماو لوی جماعت روان شو او د هغې په قبر باندې حاضري وکړله او مبارکي هلته خپله پیش کړله مبارک شي الله رب العالمین ختم نبوت کاس ته فتح او کامیابي ورنصیب کړله هغه وخت نه وروڼو دا پهرداري را روانه ده علماو په عدالتونو کې دفاع کړې ده علماء په عوامي اجتماعاتو کې دفاع کړی دا علماء په علمي مباحثو کې د دې دفاع کړی دا او علماء د پاکستان په اسمبلو کې د دې دفاع کړی دا ان تر دې چې مفتی صاحب رحمت الله علیه مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه 1974 کې دیار له سورزه د میرزا ناصر سره په قومي اسمبلی کې په دې خبره علمي مباحثه وکړه او د هغې نه وروسته د پاکستان پارلیمنت چې 172 اراکین مو په هغه وخت کې 172 پر دغه موقع باندې حاضر وو نه څوک بیمار وو نه څوک غیر حاضر وو نه څوک غایب وو نه څوک مخالف وو او 172 کسانو دستخط وکړو او د پاکستان په آئین کې دا خبره شامله کړله چې د مسلمان دپاره عقیده ختم نبوت ضروري ده او څوک چې هم نبی علیه السلام آخري پیغمبر نه مني ازروی شریعت دا سړی ځان ته مسلمان نشي ویلی نه په شناختي کارت کې دی ځان ته مسلمان ویلی شي لہذا قادیانیان به د نن نه وروستو د پاکستان په مردم شمارۍ کې په اقلیتو کې حسابېږي د مسلمان په مردم شمارۍ کې به هغه خلق نه حسابېږي الحمدلله په هر ځای کې علماو او د هغې سره نیکو مسلمانانو د ختم نبوت دا پهرداري کړې ده موږ او تاسو هم دا عزم کوو انشاء الله العزیز موږ به د ختم نبوت پهرداري کوو انشاء الله ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہے آقا کے نوکر ہے جنت کے راہی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین